بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل. پرونه سبق دی انشاءاللہ تاسو تبا اسانی ویل شوی یو پیرا ریکارڈنگ کمزوری و ندوباری و یوزر زر شرون وربن کا لگا شرون متوجہ شیخا مولی سب تمیز پا تعریف کی اول بحث کی داغی تمیز پا بیان کی اول بحث کی تمیز تعریف کڑیو تعریف د تمیز کی سلور اجزا و غیسم طویلی کیگی یو یرفع لبهام چی بهام ختمی دوا او درم نمبر داسی بهام چیغا مستغیر وی ثابت وی وضعن او درم دذات مذکورنا یا دذات مقدرنا دذات مذکورنا لکا اندی رتلن زیتن دذات مقدرنا لکا طاب زید نفسن کی شیئن مقدر دے. دویم بحث کی تقسیم د تمیز منگ دو اقسام توکو کل د ذاتی مذکوره نوی تمیز او کل د ذاتی مقدره نوی. بدریم بحث کی کل چی تمیز د ذاتی مذکوره نوی داغی بیانم شروع کڑیو. کل چی تمیز د ذاتی مذکوره نوی یعنی تمیز د داسی ممیز نوی چی اغا مفرد وی. دی اولا دو قسم دی کلا مقداری وی کلا غیر مقداری وی. بے مقداری با دو قسم دی کلا عدد وی او کلا غیر عدد وی. غیر عدد بے سلور قسم دی نو چی کلا ممیز مفرد وی ذاتی مذکورہ او مقداری وی مجموعی طور پینز قسم شو. عدد نوی غیر عدد کی وزن مکیال او زراع او مقیاس تاسدور قسم دی. بیمانگی و اعتراض ذکر کرده و اعتراض داو چالک مصنف رحمه اللہ بغیر مقداری کی دا وزن او دا مقیاس مثالون ذکر کرده دا زراع او دا کیل مثالون نو ذکر کرده بلکہ دا وزن دو مثال ذکر کرده ولی یادم شی پرونه درسو کنا نو جوابم و تا ذکر کرده چه مقصود د مصنف مثالون ذکر کول ندی بلکہ مقصود د مصنف رحمه الله اگه بیان کول دے خبری چی او اسم تام کیگی نو پسو طریقو تام کیگی. نمک ویلیو کل پا تنوین سر تام کیگی او کل پا اضافت سر تام کیگی او کل پا نون دا تسنین دا جمع سر تام کیگی. نو کم مثالون دو راولی نو یو پا کیا غره چی تنوین سر تام کیگی لکه رتلون ایوی آغا راوڑی چی نون سر تام کیگی لکا منوانی ایوی آغا راوڑی چی اضافت سر تام کیگی مثل حازبدن. نو مقصودی چونکہ آغا طرق ذکر کولو کم سر چی اسم تام کیگی نو آغی در وڑ ذکر کری. بید اسم تام مطلب سر ردی بیانم کڑیو یو اسم بداسی انداز کی دل چی داغی اضافت نکیگی نو که تنوین پی اضافت نکیگی نون تسنین نون جمعی اضافت نکیگی او که مضافی اضافت نکیگی. دا قصی تیر شوی وی بے منگ ویلیو پا دغا صورت کی دا اسم تام ولی پا دغا دری طرقو بانی تام کوئی ویزک جی دا اسم تام منگ عامل جوڑو او اسم خوال عمل کئی چکل دی مشابہت فعل سروی نو فعل سر مشابہت قائم اول پکار دی نو اغا پا دغا دریو طریقو بانی کی گی. کله چه اسم تام شی نو فعل سر مشابہت جوڑی گی چنگا بھئی فعل تام کی گی بچا فائل باندی او اسم تام هم پا دغا دریو طریقو تام کی گی نو دا اسم تام مشابہت دا فعل سر شو او دغا دریو طریقو مشابہت دا فائل سر شو او بے چکل فائل باندې تام شي هغې نه بس مفعول راځي هغه ته نصب ورکوي. نو چې کله اسم تام شي په دغه دریو طریقو باندې د هغې نه بس به تمیز راځي هغه ته به بیا نصب ورکوي. نو د تمیز مشابهت به د چا سره شي مفعول سره. دا کیسې خو پرونی خبرې وي او ریکارډینګ ګډوډ و اوس د غوږ کې عبارت هم دوباره وایو. نو چې کله د اسم تام مشابهت د فعل سره رالی فعل عمل کولی شو
پس تمام کلام نه مفعول به کې د نسب نو دا بم پس تمامیت نه عمل کوي په تمیز کې د نسب. فإذا تم الاسم کله چې تام شي اسم بهذه الاشیاء باندې شابه الفعل به مشابهت دغه اسم تام جوړیږي د فعل سره. کله اذا تم بالفاعل کله چې فعل په فاعل تام شي نو دغه سره مشابهت شي. وصار وګرځيږي فعل به د فاعل په وصار وګرځيږي به په دغه فاعل په جبان دغه فعل کلامن تامن کلام تام نو دغه سره د اسم تام مشابهت راشي. فيشابه التمييز نبه به مشابه شي تمیز د اسم تام الله تیاغه تمیز کم چې رسل اسم تام ناراضي بعده ان رسل اسم تام ناراضي د چا سره مشابهت راځي المفعول د مفعول سره څنګه مشابهت راځي له وقوع بعد تمام الاسم ځکه مفعول پس تدین ذکر کیږي چې کلام تام وی او دا ذکر شي پس تدین چې اسم تام شي له وقوع ځکه چې واقع کیږي تمیز به بعد تمام الاسم نه کما ان المفعول لك څنګه چې مفعول حقه د دې حق د یقع چې واقع شي بعد تمام الكلام نه نو فینصبه نسب ورکی اسم تام هو دغه تمیز لرا فینصبه نسب ورکی دغه تمیز لرا ذلك الاسم التام دغه اسم تام کم اسم تام قبل حکم شې تمیز نه مخکې وي ولی الک عمل د نسب کوي د عامل جوړې شي ویاو کنه لمشابهت الفعل ځکه مشابهت را لید د فعل سره د اسم تام مشابهت د فعل سره را لیکم فعل سره التام بفاعل کم چې فاعل باندې تام وي د وجه مشابهت هم شو. وهذه الاشياء انما قامت مقام الفاعل اعتراض نه جواب د اعتراض زو چلکا یو اسم خو په لام سره تام کیږي نو هغه د هم به تمیز تنسب ور کوي څنګه چې تنوین سره تام کېدو نسب ور کول نون سره تام کېدو نسب ور کول اضافت سره تام کېدو نسب ور کول نو جواب کوي چې نه جی الف لام سره چې کله تام وی نو به تمیز تنسب نشي ور کول وجه ذکر دې فعل سره مشابهت نه جوړیږي فعل سره مشابهت ال جوړیږي چې په داسې طریقې تام شي چې هغه اخر کې لکه څنګه چې فاعل رستوي د فعل نه او الف لام خو شروع کی نو الف لام مشابهت د فاعل سره نه د فاعل رستوي او الف لام شروع کی او نور درې وړو فاعل سره مشابهت ځکه غم د فاعل پشان رستو مخرو تو غره. وهذه الاشياء شدي انما قامت مقام الفاعل دا ودريږي په مقام د فاعل باندې لیکونیا په اخر الاسم ځکه دا درې وړ طرق دا په اخر د اسم کې راځي کما کان الفاعل لکه څنګه چې فاعل عقب الفعل راځي الا ترى تنغوري ان علامه تعریف چره الداخله تکم چې داخليږي على اول الاسم پاول اسم باندې وان کان يتم بها تګورنا اگر چې دې سره تام کیږي اسم خو یو کار پکې دی غواره واور بس اسم ور سره تام کیږي څنګه تام کیږي بې د اسم تام حکم به لګي کنه فلا یضاف معها چې کله الف لام پر غلی اضافه دي نو سره د دې نه چې تام شو خو چون کې په اخر کې نه دي عمل نشي کوله. لا ينتسب اگر ور سره تام دی خو به نسب نه ور کوي التمیز عنه تمیز تکم تمیز عنه حکم شه د دین تمیز وی فلا يقال عندي الرقود خلا دانش ویلې چې الرقود اسم تام جوړ کې الف لام په وجه هغه سم تام دی دسی وایا چې رقود عامل جوړ کې خلن بخل کې نشي کولای کا مونږ ویلې رقود غټ منګي ته ویل کېږي. اوس راشي قواعد بیانې دوا اوله قاعده د توجه پرونی اسم تیر شوی نو زر په ورشم. اوله قاعده دا چې کله تمیز اسم جنس د مفرد مقدارینا نو په دغه وخت کې کنید د تسنیه شوی او یا نید د جمع شوی دی وی تمیز به هر حال مفرد وی ځکه چې کله تمیز اسم جنس نو هغه په مفرد تسنیه جمع ټولو دلالت کوي چې دلالت کوي تسنیه جوړولو ته جمع جوړولو ته ضرورت پاتې نشو د تسنیه جوړول جمع جوړول خو بنا بر ضرورتي چې په تسنیه توب جمع توب دلالت وکي نو چې کله مفرد دا کار کوو نو به خو ضرورت نشته چې ضرورت نشته نو به تسنیه جمع جوړولو ته ضرورت نشته کنه پوه نه شي.
بهرحال کله چې تمیز اسم جنسو نو به بدا لا واجب ده چې مفرد وي ځکه دلالت تسنیه جمع او مفرد ټولو باندې یو شان کوي نو کني د تسنیه جمع شوي دی وي نو فیفرد د اول قاعده شولا مفرد بوي تمیز مرجی خدلا وان كان الاسم التام مثنى او مجموعه اگر کہ اسم تام مثنى وی یا مجموعه وی دی ان كان دا کلا تمیز مفرد وی الا ان كان کچری وی دغه تمیز جنسن جنس الکه جنس تعریف راته وک کنه برون هم کړو جنس چاته وی اغه اسم تویل کیږي چې د دې اجزا خپل منس کې متشابه وي څه مطلب اجزا خپل منس کې متشابه وي یعنی دا لګ اجزا او ډیر اجزا دا ټول یو شان وي دغه اسم جنس اطلاق په لګو ټولو یو شان کیږي لکه ما یو ګټ اوبو معنی اطلاق کیږي او یو جام اوبو معنی کیږي ما وته یو دغه شان پورا سمندر تم ما ویل کیږي نرسیفي نو بده خبره کې چې اطلاق د اسم جنس په لګ اطلاق د اسم جنس په هر یو کیږي اجزا خپل منځ کې متشابه دي اگر کله ګوډیر دي تاسو ویږئ ور سره چې د تانه خالی وي نو به په قلیل او کثیر باندې یو شان اطلاق کیږي دا هغه تاریخ تفسیر کوي او ما اسم تام هغه اسم ته ویل کیږي تشابه چې متشابه وي اجزا دي ويقوم مجردا عن التاء او واقع کیږي د سیال کې جتانه خالی وی ال القلیل والکثیر باندې واقع کیږي دای پورا تعریف شو یو جز چې اجزا خپل منس کې متشابه وي دویم د تانه خالی وي دریم واقع کیږي قلیل او کثیر باندې یو شان فلا حاجت الى تسنیته نشکل اسم تمیز اسم جنسو تسنیه جمع ټولو باندې اطلاق کېدلو نو هیڅ حاجت نشته چې مونږه د ممیز او د اسم تام په مطابقت کې تمیز هم تسنیه او جمع جوړ کو کلمه او تمر او زیت او ضرب دا ټول اسم تام اسم جنس نه دي کا اسم جنس دی اسم تام نه اسم جنس بخلاف رجل و فرس دا اوس اسم جنس نه دی دا د ممیز او د اسم تام مطابق به جوړو تسنیه کې تسنیه به جوړو جمع کې به جمع وي تاسو ورسېدل ور سره د دې قاعدې نه موږ استثناء کړې و هغه دا و کچره قصد انواع شوو اگر چې تمیز اسم جنسو نو به چې کله ممیز اسم تام تسنیه و نو به تسنیه کو تمیز او که جمع ونو جمع کو به کنه د تسنیه او تسنیه به تمیز جوړو کنه د جمع نو به د تمیز جمع جوړو اگر که تمیز اسم جنسی وجه وځکه چې کله تمیز اسم جنس وي قلیل او کثیر اجزاء باندې خود دلالت کوي انواع باندې نه کوي چې نه کوي نو تسنیه د دلالت د باره تسنیه کول ضرورت وس جمع باندې دلالت کوي د لپاره ضرورت چي کو جمع کو تاسو په نه شولې ځکه چې کله تمیز اسم جنس وي نو موږ ول مفرد به راوړو ولی ځکه قلیل او کثیر باندې یو شان اطلاق کیږي ضرورت تسنیه جمع جوړولو ته نشته خو چې کله قصد انواع شوی په اسم تام کې تمیز باندې قصد انواع کېدلو نو وس تمیز اسم جنس کې یی دلالت په تسنیتوب جمعتوب د انواع نه کوي دو نه ډیرو نه په دې باندې دلالت نه کوي ال به کوي چې څه کې تسنیه کې جمع کې نو ځکه موږ تسنیه جمع کوو مگر دا که قصد انواع شوی و بهم دلته اعتراض کړو چې انواع خو جمع د نو معلومیږي چې کله اطلاق د جمع د ډیرو انواع شوی نو تمیز به جمع کوو او کچری قصد دو نو شوی نو تمیز به مفرد وي خیر هم ده کنه نو علامه جواب کوي لکه د انواع مراد ما فوق النوع الواحد دی نو واحد نه کبر شو نو به د نیت موافق به تمیز تسنیه کوم تسنیه په صورت کې او جمع کوم به اگر که تمیز اسم جنس وي اما فوق النوع الواحد فيشمل المثنات شامل ايضا لانه وجه بياني ولي تمييز خامخا تسنیه جمع جوړه لانه لا يدل ذکر دلالت نه کوي لفظ د جنس
لفظ جنس د حال کې چې مفرد وي علیها بانوا عمانه دلالت نه کوي فلا بد من ان يسنى نو ضروري ده چې تمیز مثنى شي یا جمع شي قیل وفي تخصيص قصد الانواع بالاستثناء نظر دا د علامه فاضل هندي اعتراض را نقل کړو اعتراض دار چې استثناء صرف د انواع نه وکافي څنګه چې قصد انواع وشوي تمیز مفرد کردار نه ادا کوي اگر کې اسم جنس وي تسنیه جمع کوي د سیوا دغه شان که قصد اعداد وشي بهم که تمیز اسم جنس وي دي مفرد کردار نه ادا کوي تسنیه لبه تسنیه کوي قصد افراد اعداد د دو اعداد شوو نو په دغه وخت کې تمیز اسم جنس بم تسنیه کې او که د ډیرو اعداد قص شوو نو به تمیز کې اسم جنس می جمع کې به تا خو د دې استثناء ونکړه حالن کې دام ضروری و دا سی ویل بکارو چې کله تمیز اسم جنسو مفرد برازي هغه قصد انواع شوو او قصد اعداد شوو به با کنه د تسنیه او تمیز به تسنیه وی کنه د قصد جمع او تمیز به جمع راځي د سویل بکارو تا خو پکې عادت ذکر نه کړه په سوال پوه شوي جواب دا دی مولوی صاحب الا ان تقصد الانواع کې زمون انواع نه دی مراد بلکې دې زمون مراد حصص د جنس دي ان حصص د جنس انواع هم وي لکه د حیوان انواع فرس او بقر او غنم دا ټول حصص هم دي او ورسره انوام دي او کله د جنس حصص شي هغه عادات وي لکه زید امر بکر ټول اشماره دا ټول حصص ته چا دي د جنس دي خو عادات پیږي حصص مراد دي وګورئ تا وفي تخصيص قصد الانواع بالاستثناء نظر لانه كما جاز زکه کله څنګه چې جایز و یقال چې ویل شي طاب زید جلستين نوعی د پاره ویل شي یعنی تسنین قص کې شوی تسنیه ویلو دغه شندم جایز ده یقال طاب زید جلستين چې کله قص پکې د چا شوی د عادت شوی نو تسنیه کې به ويمكن ان يجاب ممکن ده چې جواب ورکړي شي ان هده دینه چې بان المراد بالانواع مراد بانواع سره حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكليه انواع کې او یا شخصي لکه عادات کې دا کسی مخکې یو بیرویل شوی کا ويجمع ايورد التمييز على ما فوق الواحد جوازا هک چری توجه جی تمیز اسم جنس نو او قصد تسنیه د جمع شوی به تمیز تسنیه جمع کوو هک قصد مفرد به تمیز مفرد نو نرسی به نوی ويجمع به اعتراض ځلکه تا خو تسنیه ذکر نه کړله یورد التمیز راوړل کیږي به تمیز علی ما فوق الواحد دا جواب شو کما فوق الواحد مراد ده جوازا حيث دعا لم يقصد الواحد كشرقس د واحد نه شوی دا مې تران د جواب ده ولې خامخا تمیز جمع راوړو چې کله غیر جنس وي نه مړه چې قصد واحد نه شوی کړه واحد قشوي به خو به مفرد راوړي نو کنه پیږي في غير الجنس نحو عندي عدل ثوبين او اثوابا دا ټول برونه سبق یو بیرول شوی اوس نوی د وخت شي ما ویلو دو قاعده بیانې مفرد مقداری کې یو قاعده وشوله دویمه قاعده دا ده کچره اسم تام و په تنوین باندې یو یا بنون تسنیه باندې دوا حکم اوري نو جائز ده چې د اسم تام ممیز اضافت وشي تمیز ممیز تا پوه نه شي په قاعده کله چې اسم تامو تنوین باندې اسم تامو نون د تسنیه باندې نو جائز ده چې دغه اسم تام مضاف کی کم چې ممیز ده چاته مضاف کی تمیز تا ولا مضاف الیه کی تمیز څوک چې ممیز ده اور رسیدلې په اضافت بیانی سره دا کار کولای شي او که اسم تامو په اضافت سره نه به اضافت تمیز سره شي کولای ځکه به یو شی ډبل مضاف شي او دا جایز نه ده تاسو ورسېدلې همدغه شان که اسم تامو بنون د جمع باندې به اگر که جایز ده چې تمیز ته مضاف شي خو قلیل دیغه نور قصې پسې کوو به هم که پوه شوي کله چې اسم تامو
تسنون د تسنیه سره یا تنوین باندې نو کولای شي چې دغه اسم تام مضاف کی تمیز تا تنوین وغورځي نون د تسنیه وغورځي او دا ډیر موقع کیږي او کله چې اسم تام او اضافت سره نه د جایز چې اضافت یو کی تمیز تا او کله چې اسم تام بنون د جمع جایز ده چې اضافت یو کی تمیز ته خو قلیل دی نه رسېږي او تو ګورئ ثم ان کان به کشریو الکه د کان کې ضمیر ته چا تراجه دی دوه احتمال دي یو دا چې د ضمیر راجه دی خپل علامه بیان کړي اسم تام ممیز تا به خبره ختمه ده به دا کان ناقصه ده تاسو به شو تو ګورئ ثم ان کان کشریو څوک المفرد المقدار ضمیر غیر ممیز اسم تام تراجه کو کا مفرد مقداری تا مخکې تیر شوی کنو نو مرجع مخکې ذکر دا اگر کله شن بعید ده خو ذکر ده ثم ان کان کچریو ضمیر پکې څوک دی المفرد المقدار دا اسم شو ضمیر غیر تراجه ده کان ما تسویل به کان ناقصه وی کنه ثم ان كان المفرد المقدار تاما بتنوين دای خبر شو تامو د مفرد مقداری تامو بتنوین سرا او بنون التثنیه سرا تامو اور بس عبارت و اجازه الاضافه او اضافت جایز شو ورسېدلې کنه بل طریقې هم کولای شي کېدلی شي ثم ان كان کې د ضمیر چې تمیز تراجی شي چا تراجی شي ځکه یجمعو کې تمیز تراجی او ان كان جنسا کې تمیز تراجی نو مطابقت بر ضمیر راشي دګم چا تراجی شي ضمیر ته نو به اعتراض جوړ شي ضمیر تراجی کې نو به څه مطلب شو څه یار تمیز ته چا ته ثم ان كان کې ضمیر راجی او تمیز ته ما څه ویل چې تمیز راجی او ضمیر ته څنګه خواوري به ورکی کې به ایکسپانش کومه کچري ثم ان كان کې ضمیر راجی او تمیز ته لکه څنګه چې یو جمعو کې راجیو ان کان جنسن کې راجیو تمیز تا نوم صحیح ده به اعتراض لکه تمیز ته څنګه راجی کې به خو مطلب دا شي ثم ان کان کشریو تمیز بتنوین تمیز باندې تنوینو تمیز تام بنون د تسنین تمیز تام وی کنا ممیز او اسم تام وی مفرد مقداری تام وی څوک تام وی مفرد مقداری اسم تام وی تمیز خو نه تمیز کی خپل تنوین وی پیږي کنه به اوس بچکه وای جی به مقصد داده ثم ان کان کچریو تمیز هغه تمیز چې د تنوین والا تمیز دی څه مطلب تنوین والا یعنی مفرد مقداری اسم تامی تام دی په تنوین باندې دا مطلب دی هغه تمیز چې کوم د نون تسنیه والا دی معنا د دې اسم تام دی بنونی تسنیه معنی وسوره سیدلې کنه په دغه صورت کې ودا کانه چې نه کانه تام وی تاسو ګورئ اول معنا ان وجد التمييز وګورئ موجود شو تمیز دا د کانه تامه معنی وکړه ضمیر غیر تراجی کو متلبسا بتنوین المفرد تمیز متلبس مشتمل په تنوین د مفرد باندې ځان د تمیز ولا تنوین نه یادای او بنون التي یا متلبس بنون هغه معنی کوم چې تسنیه د بار دی خپل نه تدې کوم اسم تام دی غیادو نو به سوال اضافت د دې تنوین نسبت د دې تنوین او د نون تسنیه تمیز څنګه کو کله چې تمیز متلبس وي په تنوین او په نون تسنیه اضافت خو یې ته وکړو خیر هم دې کنم دې نسبت چاته وکړو تمیز ته وای چې دواړه یو بل ته نږدې دي کنه یار قریب د شی باندې کله کله عین شی حکم لګي کنه لګي نو وای فإنه لما تم الاسم بهما هر کله چې اسم په دواړو تام کېدلو په چا باندې بنون په تنوین باندې بنون تسنیه باندې نو اقتضى التمييز نه اقتضا تمیزم دغه شان کوي چې لکه چونکې زه اسم تام نه پس راځم زمام تقاضا ده چې زمانه مخ کې دي تنوین وي یا زمانه مخ کې دي نون تسنیه وي نو په دغه اعتبار سره نسبت د تنوین او د نون د تسنیه چاته وکړو تمیز ته ونه رسېدلې پې برحال خپل خبرې ته واپس راشي دویمه قاعده ده چې کله اسم تام په تنوین باندې یا تام بنونی تسنیه باندې اضافت
جائز دے جازت الاضافت هلکه اضافت ولې جائز دے وای جی مقصود هم حاصلېږي او سره پکې خفت وي ګوره تنوین نون تسنیه وغورځېږي کلام ښه آسان شي مقصود هم حاصل شي د تمیز والا ورسره څه شي کلام کې خفت هم شي اضافت المفرد المقداری جائز دے الاضافت کے الف لام عوض مضاف الیہ نہ دے اضافت مفرد مقداری الى التمیز تمیز تا اضافتا بیانیہ اعتراض الک مضاف غیر وی مضاف الیہ نہ دا مشهور قاعده دا او ممیز اسم تام و تمیز خو یو شی نہ رسیبی جواب داستا قاعده چې مضاف غیر مضاف الیہ نہ دا اضافت بیانی نه علاوه کی اضافت بیانی کې دواړه یو شی دلته موږ اضافت بیانی یادو اضافتن بیانیتن باسقاط التنوین یا بد سیو کی چنون بو غرزه تنوین بو غرزه اونن تسنیه بو غرزه او دا حکم جوازن دیکھا واجب نه دی شایعا کثیرا او ډیر شایع دی کثیر الاستعمال لیکا ولی دا سی جایز دی لحصول الغرض غرض به حاصل شي چې هغه څه دا تمیز سره بار راضی چې د ممیزنا د اسم تام نه رفع ابهام وکي نام حاصلېږي او رفع الابهام بذلك پدې با رفع د ابهام وشي ورسره یو بل شی بم وي مع تخفیف بم ویلې مو کنه لک رتل زیتن بزیو رتل زیتن آسان نه دی هم دغه شان من وانی سمنن بزیو من وا سمنن تاسو پیږي و الا څه مطلب تنوین سره نو تام نون د تسنیه سره نو تام اضافت سره به خور سره جایز نه ده آیا بنون د جمع به هغه قلیل دی نو می کوا اضافت ما کوا و الا ای و لم یکن کشر د اسم تام نو مفرد مقداری تام نو بتنوین باندې او بنون التثنیه باندې نو بچا تامو به یکون بنون الجمع باندې تامو یا په اضافت باندې تامو نو فلا نو بین دا فلا تجوز نو بین نه جایز الاضافه او اضافت وکي البته بنون جمع کی کول شو به قلیل له الا بقله في نون الجمع کی قلیل له لکه مثالی 20 درهم نونی وغرزول 20 درهمن بزی و 20 دیکھیں دی قلیل له پات شو اضافت کله ته بخینه دی راځه پورا خبره اما فی الاضافه اضافت کی خود سره جایز نه دی ولی یو شی دو بیری مضاف کېدل نشي یو بیر مضاف دی مثال علی تمرتی مثلها کې او پر هاته مضاف دی وسی زبدن تم مضاف کړه کېدل شي اما فی الاضافه فلعل تلزم دیر بار چې لازم نشي اضافه المضاف مضاف دوباره مضاف کېدل اما فی نون الجمع د کې څه حساب دی توجه جی د کې جایز د هم تاسو ویل څه دی قلیل دی وجه سره مناسب وجه دار چې کله نون د جمع کنه دا د تمیز نه علاوه بل شي تام تور مضاف کیږي پوه نه شوي کله چې اسم تام شي پنون د جمع نو عام طور باندې د تمیز نه علاوه غیر ته مضاف کیږي اوس مونږ رسیدي نو که چېرې مونږ مضاف کو چاته تمیز ته نو پته بنه لګي چې مضاف د تمیز ته او که غیر ته التباس وراشي نو کوم صورتونه کې چې التباس نو هلته خو نو په کار کوم کې چې التباس نو التم نه بکار چې سنه څه تردن للباب خو مسله و چلیږي کنه یار د باب خو سنه څه خیال وساتل شي کنه پوه نه شي به عام طور باندې مضاف چاته غیر تمیز تا غیر ممیز تا نو کومنګ نون د جمع والا اسم تام مضاف کو تمیز تا پته بنه لګي تمیز ته مضاف دی او کا غیر تمیز ته مضاف دی او کله چې د التباس نه راتللو التم منګه تردن للباب کو چې لکه بس التم مکوي چې باب جامع شي خپل افرادو کې خپل موادو کې نه پیږي په او ته وګورئ واما في نون الجمع فلانه جاز ذکری کی جائز دا ايضاف الى غیر المميز چې اضافت دی غیر مميز توشي لکه نحو شریکه دلته دا کچې دا کنه تمیز نه دی ورته مضاف دی نون د 20 کو شریکه شو 20 کو مانو شریکه شو 20 رمضان ونص شو 20 رمضان بالاتفاق دا بالاتفاق سيدي ولكثرة الحاجة إليه ذكا حاجته متدير دي نو فلو أضيفا
کشر اضافت وشي الى الممیز تا تمیز تا لازم الالتباسو التباس براشي په بعضی صورتونو کې چاله کا مضاف الیه تمیز دی او که غیر تمیز دی لانه لا يعلم به پته نه لګي مثلا دی مثال کې رواله عند اضافه 20 رواله الى رمضان تا 20 رمضان مولوی صاحب تاسو لږ بره ګوري 20 رمضان رمضان تمیز شو تمیز دی ها 20 رمضان کی یعنی مضاف الیه رمضان جوړ کی نو به دم احتمال لې چې اق تمیز مضاف الیه دی او دم احتمال لې چې دا رمضان غیر تمیز دی شل بطور رمضان دا مانم دا د تمیز معنی شو کنه او 20 رمضان کې چې مضاف الیه جوړ کی معنی بدل شي شلم رمضان نو پته بنه لګي شلم رمضان مراد دی کشل مراد دی بطور رمضان تا پته بینه لگی پویا نشوی پی تمیز معنی کہتے سی بشی شل ورزی یادو ما بطور رمضان او که زفت معنی شی شلم در رمضان شل ورزی نا شلم اخیره لشلم ورزی یادی نو خلط براشی معنی کی پته بینه لگی شل در رمضان مراد دی او کشلم رمضان مراد دی شل در رمضان دا به تمیز یو شلم د رمضان با اضافتی پته باندې لګي پته لګي بار بار مې ویلو ورسېدای کنه وي عند اضافه 20 روال الى رمضان تا پته باندې لګي لا يعلم انه اراد 20 رمضان شل رمضان مراد دي تمیز والا معنا او اراد اليوم ال20 شلم ورځ مراد ده اس پته باندې لګي من رمضان د رمضان ده خجی نو کوم صورتونه کې چې التباس نه راځي نو الته جایز شي کنه مړوي فردن للباب التم منغوایو کنه جایز ده خو قلیل د بسمی کوي فلا يذاب في غير صورت التباس کې ونه مذاب کیږي ايضا الا على قله ها بس قلت سره بوي ولي ليكون الباب اقرب الى الاضطراد چې باب خو مترد اگر چې نه جوړيږي ټول افراد لپاره د قاعده جامع شي خو قریب خو کم از کم شي کنه وګورئ وان غیر مقدار نه سبق خو فی لګ وشو نه دا ورسره مرګري کو ولې سمنګ ویلیو تمیز دویم باس کې ویلیو دوه قسم دي اچھا جی دریم باس ته چراغلیو دریم اول باس کې تعریف کړو د تمیز دویم کې دوه نوعي دوه قسم ولا بیان کړیو د مفرد مقدار اچھا د ذات مذکورنا یعنی د مفردنا او د ذات مقدرنا یعنی د جملې شبه جملې او اضافتنا د سی وکنه به دریم باس کې موږ د ذات مفرده کې باس شروع کړو نو کې ویلو چې کله د ذات مفرده نو د تمیز کله مقداری او کله غیر مقداری خو تیر شو کنه نو سره غیر مقداری تا نو کله کله تمیز چی د ذات مفرده نه غیر مقداری وی ورسېدلې پی الته دا خبرم کړي و ذهن کې می چې ذات مذکوره او مفرده دا بیل مفرد مقداری یو شی نه دی ښه ذات مذکوره عام دی مفرد مقداری خاص دی ذکر کله ذات مذکوره وی مفرد غیر مقداری وی نه غداري وسوي وان غیر مقدار کله کله تمیز راځي د غیر مقدار نه الکه دا وان غیر مقدار بچاتب دی مړه په ان مقدارن مانیاتب دی کنه مخکې تر شوی نو نو بیان عطف را تکی تاسو لوګو ګورئ عطفنا علی قول ان مفرد مقدار دسم ویلیو اے الاول اول قسم چې د ذات مذکورنا کما يرفع الابهام عن مفرد مقدار څنګه چې ابهام لري کوي د مفرد مقدارینا كذلك يرفعه هم دغشان اول قسم يرفعه رفع ابهام کوي ان مفرد غیر مقدار نم الکه غیر مقدار معنی موږ نه پیګو څه مطلب یار نه به عدد وی نه به کیل وی نه به وزن وی یعنی دا ابهام باندې عادت کی نه به کیل کی نه به وزن کی نه به ذراع کی نه به مقیاس کی اے مالای سبع عددین چې دا ممیز با عدد نوی وزن بنوي ذراع بنوي کیل بنوي مقیاس بنوي مثال خراته وخایا کنه چې تمیز د غیر مقداری نوی لکه زوی مخاتم حدیدا توجه جی خاتم حدیدا خاتمون ممیز دی ابهام دی بکی حدیدن ته لري کو غتمه وای خاتمون غتمه ته وای لو غتمه تاسو پته ده ذات په اعتبار سره دا مختلفه کېدل شي سونیم کېدل شي چاندیم کېدل شي د وسپنیم کېدل شي شي کنه شي
نو ما سره عندي خاتم مثلا ما سره ګوتمه ده لکه چی شي ده ده که نه حدیدن ابهام یې لرې کو ده وسپنې ده اوس ورسېدلی اوس راشي دوه خبرې ثابتوي یو خاتمون کې ابهام دی ځکه جنس مختلف کېدلی شي نو دې نه تمیز صحیح شو رفع ابهام دپاره دویم دا خاتمون تام دی په څه باندې یار تمیز ته خواله نسب میلاویږي چې اسم تام شي که نه وایي جي به تنوین تام دی که نه یار خاتمون تام نه دی څه برید دی ورک شه تاسو ګورئ فإن الخاتمه مبهم دا مبهم دے باعتبار الجنس مختلف راضی او تامن بتنوین معنی تام دے فقتضا تمیزن تمیز تقاضا کئی والخفض دو وس راضی دی کراتی وقاعده بین مخکی کی دو قاعده وی دی کی وقاعده دا بی چکلا تمیز راغله د مفردی غیر مقدارینا نو بدی کی دغه اسم تام ممیز مضاف جوړول او دا تمیز مضاف الیه جوړول دا اکثر دی عام طور دا کیږي هلته کله کله کېدل دلته عام طور دا کیږي ولې چې اضافت کې وایي چې غرض هم حاصلېږي رفع ابهام او ورسره به کې خفت هم پیدا شي تنوین هم وغورځېږي نه رسوي پې ورته وګورئ والخفض ای خفض التمیز جر ورکول تمیز ته باضافت غیر المقدار الیه هغه دا چې غیر مقداري که ممیز او اسم تام دی هغه ورته مضاف کي دا مضاف الیه شي اکثر دا اکثره ده رسی کنه پی الکه اکثر مذهب نمړ اکثر استعمالا یادوما ولی لحصول الغرض حاصلی کرا فیبهم الخفتم بکی دے تنوین غرزیگی بلا وجه بس واوري الکه تمیز خو منصوباتونه دې دا منصوب پکار دی نه پکار دی چې منصوب به تاسو څه کوي اکثر دار چې دادی مضاف الیه د وجنه مجرور وي پیږي کنه پی نو داغي وجه ذکر کوي ګورئ کله چې مفرد مقداری وي هغې تمیز ته ډېر ضرورت وي ښه نو هلته تمیز راوړل پکار دي او په شکل د تمیز پکار دي یعنی منصوب او کله چې غیر مقداری وي دې کې به هم کم عام طور باندې پوهېږئ نو هغه دومره د تمیز مطالبه نه کوي څومره چې ابل کوله نه که تمیز راوړي او نسب ورنه کړي خفه کېږي نه اوس همدغه شان ټیک ده ما نفسې موږ نه ګرځوئ خیر همدې که نه دی وی سلام در باندې من خو سلام در باندې اچولی یار څه یار که اچولی دي که نه خپل کار کوه دومره د مخې نه کېږي ښه وایي وګورئ ولقصور غیر المقداري او د دې د وجې نه چې قصور د بغیر مقداري کې د څه نه عن طلب التمیز نه نه غواړي دومره لأن الاصل وجه ذکر کوي چې کله مقدار وکنه نو داسې واوره مبهماتو کی اصل مقادیر دي نو مقادیرو کې ابهام راځي نو هلته تمیز ذات مطالبه وي مقادیر وي نو ابهام پکې تمیز پکاري او دا خو مقدار نه دی نو دې کې هغه شان ابهام به نشته ځکه اصل په مبهماتو کې المقادیر څوک وي مقادیر وي او غیرها چی کنه ليس بهذه المثابه هغه بدغه مقام بدغه مرتبه نه چې هغه کې دی ابهام یو خامخا تمیز راوړي او منصوب به جوړي نه که تمیز راوړو او په دې خوشحالي کې دومره هم کافي ده ښه پوه شو مړه به میسج مې ځکه در ولېږلو وایي درتللی سم نه شه بهی موږ پسې دومره نه ګرځو دا هم کافي ده خدای دې بیخي رامواله بس دی